بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لنډي کوتل کالج په باره کې به خبره وکړم. دا کالج چې کوم دی زمونږ بچو مستقبل ورسره وابسته دی. زمونږ غریب عوامو لپاره نه په کالج کې اوبه شته، نه پکې کمپیوټر شته، استادانو کماین دی پکې، لکه پوسټ ګریجویټ درجه یې ورکړې وه، خو یو فیسیلیټي او یو قسم سهولت هم پکې نشته. نو حکومت ته مطالبه کړم چې کومو استادانو کمای دی پکې چې په میرټ په بنیاد باندې زموږ د علاقې تعلیم یافته نوجوانان کې برتي کا چې هغه شي تعلیمي سهولیات کې پیدا شي. او حکومت له پکار دی چې چیک اینډ بیلنس په مقرر کړي چې په دغه اداره کې چې کوم دی که نه چې مونږ ماشومانو ته سټوډنټانو ته پوره تعلیم میلاوږي، اوبه، بجلي او سکول سټاف او چې هر څه شي هغه کې اسټډ وله جوړ شي، بس ول هغه شي چې کوم جمرود او باړې لذي او شیلمان لذي چې دغو ته سهولت دي. یا په لنډي کوتل کال هغه کې تحصیل کې چې کوم دی 15 کالجونه یې پرایویټ او 30 چې کوم دی پرایویټ سکولونه دي. په دغه کې د اوبو ډېره سختي زه ټولې سکولو او کالجو دورې کړم. نو حکومت له هم پکار دي او سیاسي لیډرانو له هم پکار دي چې په هر سکول کې او کالج کې چې کوم دی یو ټویل هغه کا ووایي کې او سولرایزیشن په وکړه او ډیګۍ په وکړه. نو 15,000 هغه چې کوم دی طالب علمان په دغه کې سبق کوي، لکه 15,000 طالب علمانو ته به دا سهولت میلا شي. په NFC واډ کې چې کوم دی که نه زموږ قبایلو 1245 روپۍ دي او وفاقي حکومت د PTI حکومت او PDM حکومت حسب کړي دي. په کار دی چې مونږ ته دا روپۍ میلا شي چې زموږ قبایلو کې هسپتالونه او سکولونه او کالجونه او سړکونه، اوبه او بجلي او ګیس او چې څومره سهولیات دي چې دا ټول کې پوره شي. که زموږ قبایلو ته حق نه میلاوږي نو قبایلو ته اپیل کړم چې بس د بوټو بایکاټ وکړه چې زموږ روپۍ هم یو 1245 روپۍ حسب کړي دي. زموږ له کالج او هسپتال او اوبه یو شی نه جوړی سړکونه. نو موږ په دغه اوټو کې څه کار دی چې هغه کړو. اخري په دغه شعر باندې به خبره خلاصه کړم چې که وطن زما په وینو ښایسته کېږي، که وطن زما په وینو ښایسته کېږي، هر ازغی ده هم زما په زړه کې مات شي. والسلام.